حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایي چې پیغمبر علیه السلام ارشاد فرمایلی دي چې کم کس په خپل ځان باندې استغفار لازم کی من لزم الاستغفار، چا چې په خپل ځان باندې استغفار لازم کو الله تعالی به چې دین دله درې سیزونه ورکي. په دغه درې سیزونو کې یو سیز چې الله تعالی به د تنګي فراخ کی، د تنګۍ نه د وستلو دپاره الله تعالی به د لار ورکي. او دویم د استغفار په دولت باندې به الله تعالی د غمونه ختم کی. یقینا نن سبا هر یو سړی په غمونو کې دی، په پریشانو کې دی، نو کم سړی چې د استغفار کثرت کوي الله تعالی به چې د غمونه ختم کی. او دریم نمبر سیز چې یقینا د هغې باره کې مونږ ټول پریشان یو، او خاص کر په دې ننني حالاتو کې چیرې هر طرف نه مهنګایي ده او د سړي د رزق چې دی هغه درک نه لګي، نو کم سړی چې په خپل ځان باندې استغفار لازم کی الله تعالی به دله د داسې ځای نه رزق ورکي، د انتظام به د داسې ځای نه وکړي چې د په وهم او ګمان کې به هم نه راځي. چونکې الله تعالی قرآن کې هم فرمایي ويرزقه من حيث لا يحتسب، الله به چې دی نو دته د داسې ځای نه رزق ورکي چې د په وهم او ګمان کې به هم نه راځي. لکه عام طور باندې اکثر خلک وایي که نه یاره ما ته خو دا سیز میلاو شو، زما خو په وهم ګمان کې هم نه راتلل. نو دا ولې چې کله سړی په خپل ځان باندې استغفار لازم کی، سحر او ماښام په کثرت سره استغفار وایي، الله تعالی به چې دی نو دله دا درې سیزونه دا ورکي.